او اخیری قسم چې کوم دی نو هغه بدګماني واجبه ده فرض هغه په دوه ځایونو کې ده د ګواهانو په باب کې د خلکو د کیسونو چې کوم راځي ګواهان پکې ضرورت د ګواهانو په مسله کې په دې کې په هر سړي باندې خوشګماني نه کې اصل به بدګماني کې به تحقیق کې چې ته صحیح یې کنه ګواهی قابل یې کنه او دویم چې کوم دی نو هغه د روایت په مسله کې احادیث نقل کولو کې په دې کې خوشګماني نه چلیږي دې کې براوي ګوري آیا حافظه ټیک ده آیا جبه رښتینی ده که ثابت شو چې دنو بس روایت قبول ده کنه نو اصل دا چې نه به قبله هغه خلک خطا شوی دي چې وایي چې اصل به خوشګماني کې روایت به قبله دارچا چې نو مسلمانین نه محدثین دا اصول دي په دې وجه باندې امام ابن ابي حاتم د اخیری خبره امام ابن ابي حاتم رحمه الله په الجرح والتعديل کې د عبد الرحمن بن مهدي چې دا ډیر لوی امام دی د حدیثو یو لوی غر دی د غرونو د حدیثونه عبد الرحمن بن مهدي وایي دوه خبرې دي دوه خصلتان دوه خبرې دي او دوه بابونه دي چې پاغي کې ښه ګمان چې کوم دی نو دا صحیح نه دی لا یستقیم فیهما حسن الظن پاغي کې خوش ګماني نه چلیږي یو څه شی دی الحکم او بل دی والحدیث الحکم والحدیث فیصلې د خلکو منځ کې چې قاضي کوي نه ګواهانو باندې دې ګمان نه کوي چې بس دا ښه سړي دي ها ماشاءالله شریعت باندې برابر دي نه صحیح معلوم کس په پیژنې چې دا رښتینی دی دروغجن نه دی تحقیق به کوي او دویم چې کوم دی نو دا احادیث دي احادیث روایت چې په دې کې به هر سړی نه قبلېږي علماو د هغې لپاره خپل شروط ایښي دي د هغې لپاره خپل اصول دي د حدیث ثبوت لپاره نو په دې ځای کې چې کوم دی نو بدګماني اصل دی او خوشګماني چې دی دا نه ده پکارو ځکه دا د دې کې فیصله کې چې دی خوشګماني د خلکو مالونو ته نقصان ورکوي او په احادیثو کې خوشګماني چې کوم دی نو دین ته نقصان ورکوي سړی په ظاهره باندې ښه دیندار خو نور منځ کې هغه صحیح یا به حافظه خرابوي او ګانګوړې به وایي یا چې کوم دی نو یا به ژبه کې چلي ځکه چې دا مسلې شته بعض علماء ویل دي امام مسلم رحمه الله مقدمه مسلم کې ویل دي وایي ما هغه یو عالم وایي ما وایي د نیکانو خلکو نه زیات دروغجن نه دي لیدلي وایي څنګه وایي يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدونه ولا يتعمدون الكذب دروغ په قصد نه وایي خو بس بلا پروايي سره وایي نو د قصد نه وایي خدای په دې ژبه باندې جاری کیږي مطلب دا چې د احادیثو باب کې احتیاط نه کوي بس شیخي په غالب راولي استا